أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه. وعن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا متفق علیه. د نسواراو کم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مخکې کم امت تیر شوی دی د حضرت عیسی علیه السلام او یا دغه نه مخکې د حضرت موسی علیه السلام یهودیان او نسوارا پاغي کی یوا بدعملی دا شروع شو چې هغه به د خپلو نیکانو خلقو قبرونو ته د الله تعالی د عبادت او دغه نیکانو صالحانو سره د مینې او د محبت د اظهار په تور باندې د هغې د قبرونو خواته به ځان له سجدګاهونه جوړ کړي وو او هغې ته به سجدې کولې لکه څنګه چې په دې دور کې زمونږ د پیر پرست خلک چې دي نو هغې بعضې قبرونو کې ناسي د صالحانو او د نیکانو قبرونو ته او د هغې نه دعاګانې او د هغې دپاره د هغې ته لمونځ انتظام کوي یا خو به یې داسې کول چې بلکل به مخامخ قبر و هغې ته به یې سجدې کولې او نیت به یې دا و چې یاره دا زه د عبادت کوم او دا عبادت زه داسې نه کوم چې ګنې دا عبادت زه د بابا ته کوم یا د قبر ته کوم بلکې دا د الله عبادت کوم خو په دې طریقې باندې چې د بابا د قبر ته مې مخ کړی دی د پیغمبر د قبر ته مې مخ کړی دی نو دا د پیغمبر سره د محبت او د مینې د اظهار په طور باندې به داسې کول نو دا دواړه طریقې که سړی د الله تعالی د عبادت په نیت باندې کوي چې عبادت کوما د قبر ته عبادت کوما او کنا د هغه سره د محبت د اظهار په طور باندې کوي دواړه د شرک عقیده ده دا ډېره ګنده عقیده او ګنده فکر و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه مخکې څه ټیم چې کله هغه ته د غیب په مدد باندې د الله تبارک وتعالی د ښوونې په ذریعې باندې پته ولګېده چې اوس هغه د دې دنیا نه تلو واله دی نو هغه خپل امت ته د دې بدعملۍ نه او د دې ګنده خوی نه د بچ کېدو دپاره دا عمل دونه ګنده ثابت که چې کوم خلک په دې عمل کې مبتلا دي نو په هغې باندې پیغمبر علیه السلام ورته خیرې وکړې ویې فرمایل چې الله دې په هغې خلکو باندې لعنت ولیږي یا هغه خلک د الله د رحمت نه بالکل محروم دي کوم خلک چې د خپلو نیکانو خلکو د خپلو پیغمبرانو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي او هغې طرف ته مخکې د عبادت په ټیم کې یا براه راست هغې ته عبادت کوي نو په دې باندې یو خو دا چې د عمل غلط ثابت کو چې دا عمل غلط دی او دا شرک دی خو دویم دا په داسې طریقه باندې ثابت کو چې هغې ډېر سپک وګڼو د هغې حاملین او د هغې چې کوم کار کوونکي دي په دغه طریقې باندې عبادت کوونکي وو هغې ته خیرې وکړئ نو په دې طریقې د دې عمل نه خلک نفرت پیدا کړو دویم کوم حدیث چې دی نو په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو نه مخکې کوم خلک تیر شوي دي نو په هغې کې ډېر داسې خلک وو چې هغې به د خپلو پیغمبرانو د خپلو نیکانو خلکو د قبرونو نه به جوماتونه جوړ کړه جوماتونو کې خلک سجدې کوي عبادات کوي منځونه کوي نو دوی به د قبر مخې ته ځان له د جماعت یعنی د مونځ ځای به یې جوړ کو تلل بالتې به عبادت کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انی انهاکم عن ذلک زه تاسو له دې کار نه منع کوم نه د نیک سړي قبر طرف ته مخ کوئ عبادت ورته کوئ او
د پیغمبر قبر ته عبادت کوي. په ټولو صورتونو کې دا صورت چې دی نو دا د شرک فکر دی، ښکارا شرک دی. او بیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بل حدیث کی بیا فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې تاسو ته کار کوئ چې دا خپل کورونو قبرونه ما جوړوي، په خپل کورونو کې هم لږ مونږ کوي، یوازې په جماعت کې مونږ مه کوئ، په خپل کورونو کې هم مونږ کوئ. ځکه د کور او د قبر په منځ کې فرق دا دی چې په قبر کې هم سړی پروت یا آرام پکې کوي د خپل مرګ نه وروسته، که په آرام یې الله تعالی دې زمونږ دپاره زمونږ قبرونه د آرام ځایونه وګرځوي. نو په هغې کې هم سړی په آرام باندې پروت چې ډېر بیمار شي آخر قبر ته تګ شي، هغې مستقل کور دی. او دا کم کې چې اوسېږي سړی دا کور هم د سړي د آرام او دغه ځای دی، د ناستې ځای دی. نو په دې وجه باندې د کور او د قبر یو مثال دی، خو فرق پکې دومره دی چې په مقبرې کې یعنی په قبرونو کې د قبرونو خواته مونځ کول چې دي نو دا ناجایز دي، او دا مخکې چې څنګه ووې د شرک سبب ګرځېږي. نو تاسو د خپلو کورونو قبرونه مه جوړوئ چې بالکل په کور کې هم مونځونه نه کوئ. نو لہذا کم چې ستاسو مونځ دی، ستاسو کم د عباداتو نورې طریقې دي نو په کور کې هم کوئ. مثلا تلاوت په کور کې هم کوئ. دغه شانې نفل مونځونه دي، سنت مونځونه دي، نو دا په کور کې کوئ. نو کور به هم برکتی شي او دغه شانې بیا فرض مونځونه په جماعتونو کې کوئ. نو دا مونږ او تاسو چې یو نو مونږ او تاسو اکثر د خپل کورونه بالکل د مقبرې ګڼلې دي، څنګه چې په قبر کې مونځ نه کېږي نو دغه شانې مونږ په کورونو کې هم د دې نه بعدې ځوانان چې نو داسې فکر والي چې یاره پیغمبر علیه السلام په خپله وایي چې په کور کې مونځ کوئ. نو لہذا په کور کې د خپل کټ خواته ځان له جانماز وغځئ او په هغه ځای باندې مونځ وکړي. دغه ته مراد نه دی، مطلب دا چې تاسو داسې کار کوئ چې اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، من معنی دا سنسه. نو سنسه مونځ چې دی دا په کور کې کوئ. نو سنسه مونځونه کم دي، هغه دا چې د اشراق مونځ دی، دغه شانې تهجد دي، د هر 15 وخت د مانځه نه مخکې چې کم سنن دي دا سنن دا په خپلو کورونو کې کوئ. د زوال په ټیم کې سړی مونځ کوي، دغه شانې د مازدیګر مانځه نه مخکې مونځ کوي، د ماښام نه وروسته مونځ کوي، د شپې راپاسي او ځان له تهجد کوي. نو په دې کې جومات ته راتلو په ځای د خپل کور په یو ګوټ کې مونځونه وکوي. او چې په خپل کور په یو ګوټ کې چې مونځونه کوئ نو دا تاسو د خپل قبر او د کور په منځ کې د دې په ذریعې باندې تاسو فرق وکوئ. دا درېونه احادیث په دې موقع باندې الفاظ داسې دي. وعن عائشة د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ویل فی مرضه بخبل ناجوړتیا الذي هغه ناجوړتیا کې لم يقم منه چې دا غي نه بیان دی را پاسېدل، یعنی په کم څه بیماری کې چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی د اخري وخت په هغې بیماری کې پیغمبر علیه السلام یو ځل خپل ناس ملګرو ته داسې ویل لعن الله الله دې لعنتي کی الیهود یهودیان والنصارى او عیسایان. په څه وجه پیغمبر خیرې ولې وکړې؟ نفرت د خلکو ته په دې خیرو باندې پیدا کول. اتخذوا هغې نیولي وو قبور انبیائهم قبرونو د خپلو پیغمبرانو مساجد جماعتونه د خپلو پیغمبرانو د قبرونو نه جماعتونه جوړ کړي وو. ها په دې حوالې باندې یوه خبره د محشیو نقل کړې د شارحینو چې که فرض کا په مقبرې کې د قبر خواته یو صالح سړی دی او د هغه د قبر خواته داسې ځان له ځای دی قبر ته مخ نه راځي، د قبر تعظیم ورپکې مقصد نه دی، بس هسې په هغه ځای کې مونځ وکړي نو دا به په شرک راځي که نه راځي؟ وایي دغه صورتونه ته آزاد دي، دغه په دې کې نه راځي. یا مثلا بعد پخواني جوماتونه دي وروسته پکې قبرونه ایښودی شوي مخکې ته جومات دی، نو په داسې جومات کې مونځ کېږي که نه؟ نو بعد خلک چې نو هغه جومات کې مونځ نه کوي، په دې کې قبر دی. نو احتیاط پکار دی چې په جوماتونو کې قبرونه نه جوړول پکار، خو که داسې ځای چېرته چې په هغې کې شاته هدیرې او مخې ته جومات وي سایډ ته جومات وي مونځ پکې کېږي که نه کېږي؟ نو هغه وایي په دې کې نه راځي ځکه چې د هغې تعظیم مقصد نه یا د جومات ځای دی د الله. نو الا وان خجي وعن جندب د حضرت جندب نه روایت دی قال دی وی سمعت ما واورد النبي په خپله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یقولو چې داسې ویل
عن ذلک پدې باره کې دسی ویل چې الا وان من كان قبلكم خبردار ان بیشک من کان کم خلق چې وو قبلکم استاسو نمخ کې کانوا غیب یتخذون غیبا جوړول قبور انبیائهم د خپل پیغمبرانو قبرونه وصالحیهم او د خپل نیکانو قبرونه مساجد جمعتون به جوړ کړو منځونه به پکې وتکول هغه ته به مخ کو مون به کو نو کړه تعظیم پتوري او کړه عبادت پتوري الا خبردار فلا تتخذوا القبور ما جوړوي قبرونه مساجد جمعتونه چې بس باغې باندې هغه تاسو منځونه کوي انی انهاکم زمنکم تاسو یا من کړم یې تاسو ان ذالک دې کار نه دا کار به نه کوي پیغمبر علیہ السلام هم اوس روان دی د دنیا نه نو اسې نه چې پیغمبر علیہ السلام د دنیا نه د رحلت نه وروسته خلک د پیغمبر علیہ السلام قبر ته سجدي شروع کړي نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انی انهاکم عن ذالک زه ګوره تاسو د دې کار نه منع کوم په دې وجه په دې خبره په دې الفاظو سره یو خبره ذهن ته رااله غدام چې کله کله یو سړی وصیت نه کړي خبره نه کړي ورسته په خلک منسوب کوي نو په دې وجه دا وصیت کول چې دي نو دا پکاري چې سړی د خپل ځان نه رستا د سم مسلې څوک په عمل کوي یا نه په کوي نو هغه پکاري چې د خپل ځان نه رستا بعضي خبرو وصیتو کې مثلا پاغي کې یو دام یو جګړې چې را پلار مړ شي نو دا غ ځامنم پاتې شي نو وصیم پاتې شي او دا غ په ژوندانه باندې زوی یا لور مړ شي نو خلک بیا وایي د پکې نه رسیدل کده خدای غ په ژوندانه باندې وفات دي نو په دې وجه باندې نکله دا پکاري چې هغه په خپل ژوندانه باندې د خبرې وضاحت وکړي چې ګوره زما بچې پلانې وفات دی خدا غزوی چې دی نو هغه پلانې یا د غلور پلانې د غي د پاره به ګوره زما په دې مکه کې زما په دې کاروبار کې زما په دې پیسو کې خپل دومره یې یعنی دا وصیت پکاري او دغه شان چې کوم خلک نور داسې کارونه دي چې د خپل مرګ نه وروسته جاری ساتل غواړي نو وصیت یې وکړي لا تتخذوها قبورا خجي اني انهاكم عن ذلك وعن ابن عمر او حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی قال غوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اجعلوا وغرذوي فی بیوتکم فخپل کورونو کې من صلاتکم د منسیسا د خپل منسیسا په کور کې کوي ولا تتخذوها قبورا او مجړوي د خپل کورونو قبرونه یو معنی علماء دام نقل کړی دا چې کور ته سړی تنگ شي نو کور ته رامنډې کوي چې په محتاج شي کور ته راځي چې خپه شي کور ته راځي نو دغه شانې بعض خلک په دنیا کې چې خپه شي تنگ شي نو قبرون له دعاګانو لمنډې وای نو قبرون له دعاګانو لمنډې موا په خپل کور کې ځان له عبادت کوا او د قبرونو جمعتون ما جوړوانو اجعلوا ببيوتکم من صلاتکم جوړوي په خپل کورونو وګرځوي خپل کورونو من خپل کورونو کې من صلاتکم د منسیسا ولا تتخذوها قبورا او ما جوړوي د خپل کورونو قبر داوانان الحمدلله رب